ستاسو عمرونه ستاسو حکمرانان دي مونږ وایو تاسو ته پته وي دا زموږ سیاسي پارټو والا هم زموږ وروڼه دي مسلمانان دي لیکن تاسو ته پته ده په دې مخکې حکومت کې یو بیل راغی ویل اسلامي جمهوریه پاکستان د اسلامي لفظ کې لرې کړي دا ظالمان چې یورپ ته ځي د دوی په پاسپورټ کې د اسلام نوم یې په دې هم شرمېږي دلته دي زمونږ د دیني مدرسو زمونږ د ګیرو تګړو نه یو تکلیف دا تېر کال او څه کال دا د مصر قاریان راغلي وو نوښار کې یو ځای کې پکې زما بیان و نو په دیهات او علاقه کې یو ځای کې پروګرام و نو هغوی خو ګیرې خرولې وي دې خلکو کاته ورته ډېر بد به یې کاته چېرې دا خو قاریان ملایان دي او د ګیرو خرولې دي نو ما ورته بیان کوو ما ورته ویل دې خلکو د ګناه نشته دی ځکه د دوی په ملک کې ګیرو چې پرېږدي هغې ته به دغسې لیسنس او پرمټ جوړی لکه زموږ په ملک کې چې ټوپک او تومانچې ته جوړ دی مسلمانان دي لیکن هلته په ګیره پابندي ده هلته په دې دیني امورو باندې پابندي له به نشي کولی دي زموږ ستاسو حکمرانان دا د مغرب د هغوی نه زیات وفادار دي د هغوی نه زیات بېرونه دي لیکن دلته الحمدلله زموږ یو څو علما شته دی په دغه پارلمنټ کې یو سیاسي قوت هم شته دی دلته څوک د هغه ګیرو پابندي نشي لګولی دلته څوک د دغه مدرسې پابندي نشي لګولی دلته څوک د ختم نبوت خلاف څه خبره نشي کولی الحمدلله دلته کې دیني تشخص زموږ د ملک سره څه شته دی دیني اقدار سره څه محفوظ دی د علماو برکت دی الحمدلله د دې وجې نه مونږ تاسو چې کله هم پرې ملک کې د دیني مدرسو ایشو راشي کله کې د ګیرو پګړۍ راشي کله کې د دیني اقدارو راشي کله کې د رسول الله د ناموس او د ختم نبوت راشي مونږ د ټولو نه زیات خبرې مونږ دا ملایان څه دخلې دي صندوق کې غریبان هم 5 کسان تناسب په 300 کسانو کې 500 کسان څه حیثیت لري خو بیا هم هلته چغې وهي نو چې 5 کاله ته د هرې واقعي مجرم دغه ملایان ګرځې نو بیا خو ستا هم ذمهداري ده که نه چې په دې وخت کې ملګرتیا وکړه ګورئ په دې وخت کې ملګرتیا وکړئ بیا روان 5 کالو کې که کله هم څه ایښه راځي بیا به ګریوان ته لاس وراچوه او که په دې وخت کې د ملګرتیا ونه کړله بیا په روان 5 کالو کې دا ته هېڅ حق نشته دی چې د هغوی نوم واخلي مرګ او ژوند ته تللی کم از کم خپل الله ته خپله غاړه خلاصه کړي پروردګاره ما دغه کولی چې دا د علماو ډله وه ټول علما مشایخ دې طرف ته ولاړو مونږ ته یې ویل ویل د دوی ملګرتیا وکړئ پروردګاره ما خالص د دین او اسلام په خاطر د هغوی ملګرتیا کړې ده نور ترقیاتي کارونه نو دې نورو درته نه دی کړی تر اوسه ستاسو د روډ هم دغسې حالت دی تر اوسه پورې انشاءالله دغه ملایان د هغوی نه ښه راته کوي خو مونږ به د ټولو نه اولین نظر په خپل دین باندې وي نن پورې کفر غواړي دا زموږ د ملک دیني تشخص ختموي او دا علما دي چې د هغې مخې ته رکابت دی دا موږ کمزوري کوي ورنه روان دور کې به بیا د ملک دیني تشخص ختم شي نظریاتي سرحدات به کمزوري شي بیا به دلته شاعر اسلام دیني اقدارو ته دلته تکلیف وي نو تاسو کولی شو دې وجې نه دلته د علماو ډله هم دغه د کتاب چې نښه ده څوک هم درته د کتاب په نشان ولاړ دی د هغوی کرکه ملګرتیا خالص د خپل ملک د نظریاتي تشخص د حفاظت دپاره وکړئ د خپل دیني اقدارو د حفاظت دپاره یې وکړئ خپل رب ته خپله غاړه خلاصه کړئ کوو به انشاءالله ملګرتیا به کولی دي انشاءالله ما سره واده ده تاسو لږ خاموش کېږئ په دې واده ده ما سره چا واده ده زه دا دواړه لاسونه راسره اوچت کړئ چې ماته پته دواړه لاسونه لږ پوره پوره اوچت کړي پوره کوو به د دې ملګرتیا انشاءالله کوو به الله دې عمل کوو توفیق راکړي